منله چې په پیغمبر علی السلام خورې واچو تاسو زړونو منله دا څنګه تاسو زړونو کې تاسو ډیر سخت زړه والا نه تاسو د دوانو جهانو سردار په خورو کې دفن حضرت انس صاحب ورته فرمایل وی د دین علاوه بل چاره نه ونه بس هر پیغمبر د دنیا نه تلو نو هغه دفن کول نه علاوه بل دا څه ډېری سخت دي د مرګ ډېری سخت دي د مرګ ډېری سخت دي نو دي کی اشاره ده چې لا اله الا الله مو یو بیا وی د مرګ سختې هم ډېری دي دي کې علما ذکر کوي اشاره ده دیتا چې زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده یم رسول یم خدای نه یم کچری زه د خدای وینم په ما به مرګ نه راتلی په ما چې دا مرګ را روان دی دا دلیل ده دی چې زه د دنیا نه ځم نو زه د خدای بنده یم او د الله رسول یم په ما مرګ راس نو دا دواړه جملې ځن کدن کې وي او چې اوس نبی علیہ السلام موږ نه غواړي اوس آخرت غواړي اوس د دنیا نه ځي همدغه حضرت عایشه فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دا بیماری سخته شوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیمار ډېر زیات بیمار او پیغمبر علیه السلام بیماری ډېره سخته شوه علما ذکر کوي چې چهارشنبې ورځې نه تقریبا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیماری سخته شوه مخکې وا خو دغه وخت نه سخته شوه ګول په ورځ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تللی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بیماری په ډېره زیاته شوه نو حضرت فاطمه راغله او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې خپل پلار ته وکتل نو لور قاسم د پلار تکلیف نشي برداشت کولی او حضرت فاطمه خو پیغمبر علیه السلام ته ډېره خوږه وه نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د خولې نه وکتل وا کرب ابا و زما د پلار مصیبته و زما د پلار مصیبت زما پلار دومره تکلیف کې وی پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې فاطمه دینه پس بس تا په پلار باندې تکلیفونه نه راشي ځکه د پیغمبر علیه السلام جون چې و 63 سال عمر او 3 سال 3 کاله کې پیغمبر علیه السلام تکلیفونه بدې ردې دا برداشت کړی وي هر ورځ هغه د پیغمبر علیه السلام د غم نه ډکه وه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل بچی صبر وکړه بس دا اخري مصیبت دی دا د ځنکدن اخري مصیبت دی دینه پس بس تا پلار باندې تکلیفونه ناراضي بیا مسیحي ځکه قرآن هم فرمایي وللآخرة خیر لک من الاولی سورې ضحا کې الله فرمایي اخرت چې دی دا ستا د دنیا نه غوره دی ځکه د دنیا جون خو د پیغمبر علیه السلام د تکلیفونو غوره جون ستا دپاره بیا د آخرت جون دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ د حضرت انس رضی الله تعالی عنه چې کله د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم کفن دفن شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبر کې خښ کړی شو دفن کړی شو چې کور ته راغی حضرت انس خو تاسو ته مسو جمعو کې وی چې د پیغمبر علیه السلام خادم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی اطوابت انفسکم ان تحسوا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم التراب تاسو زړونو څنګه منله چې په پیغمبر علیه السلام خورې واچو تاسو زړونو منله دا څنګه تاسو زړونو کې تاسو ډیر سخت زړه والا نه تاسو د دوانو جهانو سردار په خورو کې دفن حضرت انس صاحب ورته فرمایل وی د دین علاوه بل چاره نه ونه بس هر پیغمبر د دنیا نه تلو نو هغه دفن کول نه علاوه بل دا څه بل موږ خپل زړونو نه منله لوی غم چې پیغمبر علیه السلام دنیا نه لاړ خپل زړونه زمونږ چې دین سری هغه غمجن همدا انس فرمایي وی چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته راغی نو د دین زیات رڼا والا ورځ بل نه وه هر ځای کې رڼا وه هر ځای خوشحالي وه چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړو ماشومان هم خوشحاله او زنان هم خوشحاله د مدینې خلک هم خوشحال دغه ډېره د رڼا ورځ وه هر ځای کې رڼا وه هر ځای خوشحالي خو چې کله پیغمبر علیه السلام دنیا نه لاړه نو د دې نه ډېره توره ورځ په موږ بله نه وه راغلې ټوله تیاره وه چاته هم کتل جړاګانې وې چاته هم کتل بس سترګو نه اوښکې بهېدل ځکه غم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه دومره غم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بارک راځي بکریموتی لیکلي چې ابوبکر صاحب وفات شو نو حضرت عمر صاحب د ابوبکر صاحب کمرې ته ورغی دې بره دې کمره کې داسې جالې نیولې وې پوسې ته کو تاسو دا کمره نه صفا کوئ وی نه دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې کله پیغمبر علیه السلام رایاد شو نو یو سوړه سویلې وه دا دغه سویلي نه دا جالې جوړې شي دا دومره غم په صحابه باندې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هم فرمایلی چې الله رب العزت یو قوم باندې د خیر اراده وکړي نو نبی ته مخکې وفات کړي او امتیان وروسته وفات کړي او چې کله ورله د شر اراده وکړي خوښې نی نو اول ته پیغمبر
اول تبا کیو پیغمبر رسول پاتې شي لکه د صالح علیه السلام قوم شو د هود علیه السلام قوم شو دا رنګ د شعیب علیه السلام قوم شو غي تبا کو پیغمبر دنیا کې ژوند دی او بیا علما د هم ذکر کړی دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وفات باندې صحابه څومره جوړلی دي په دې الله اجر ورکړي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بارکیم دا علما ذکر کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی وخت کې داغه وفات تذکره وشي او دا اوسنی امتیان هغه څخه خپشي وجاړي نه هغه اجر هم الله رب العزت ورکړي چې کوم صحابه تعالی ورکړي دا رنګه حضرت عائشہ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلی وی صبت علی مصائب لو انها فما باندې داسې تکلیفونه راغله پمنګ باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه دومره تکلیفونه راغله کچری دا پښپو باندې راغل پر ورځ باندې راغلی وي نو هغه ورځ نه بهم تور شپې جوړې کړې وي ذکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات هغه ډیر درونو دا څنګه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه یو ورځ د بقیعنا د بقیع د صحابه مقبره ده واپس شو ویرانګ زمان په سر دړو د پیغمبر علیه السلام په سر دړو نو ما وی و زما د سر دړه پیغمبر علیه السلام وی و زما د سر دړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ ته فرمایل اے عائشہ کته زمان مخ کی دنیا نه لاړ نو استاد سپی کړ دې استاد څنګه غم دې او زبده خپل لاس علمبم جامع کفن بدر تواتم جنازه بدر باندې حکم الله نو بخنو غواړم الله به خامخا معاف کوي چې پیغمبر علیه السلام د باندې جنازه وکي استاد سپی کړ دې زمان مخ کی دنیا نه لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت عائشہ فرمایي وی ټیکتا دا خو ستاسو خبره صحیح ده خو که زستانه مخ کې لاړم د دنیا نه لار ورځ بنی تیرا او ما خام له بل بیبي په نکاح غستی پیغمبر علیه السلام ورته خواندل حضرت عائشہ کوم د تعجب خبره وکړه دا څنګه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دا سورۃ نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح ځکه دا سورۃ نازل شو نو دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله اشاره وکړه چې بس دنیا کې د وخت کم دی اوس ته چې کوم مقصد لراغلی مقصد دې پوره شو که یو سړی یو مقصد له بل ځای ته تللی مقصد پوره شي نو بیا ته څه کوي طالب دا هغه سره راشي چې حفظ کې حفظ لراغلی بیا څه کوي بس بیا یو ورځ هم نشاره داسې سړی کوم مقصد له تللی مقصد پوره شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا چې ټول خلق دین ته راشین ورایت الناس يدخلون فی دین الله افواجا خلق به دین کې ډلې ډلې ورننوځي بس اوس هغه مقصد پوره شو ته به دنیا نه ځي نو نبی علیہ السلام بیمار او حضرت فاطمه راغله حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره خوا کې نه سو جړل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ځان ته نږدې کا وخت کې ورته یو خبرو کنو وی جړل بیا ځان ته نږدې کا وخت کې ورته بل خبرو کنو وی خاندل بیا چې کله پیغمبر علیہ السلام وفات شو حضرت فاطمه نه چاته پوښتنه کو د نبی علیہ السلام بیبیانو کې دا سو جواب چې پیغمبر علیہ السلام تاسو سره یو خبرو کنو د خاندل او د جړل په دوی باندې دی خاندل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وی چې دا صورت نازل شوه دی او دی بیماری کې بز د دنیا نه زم ما وجړل او دویم په دویم ځل چې ځان ته نږدې کوم ما ته پټي خبر یو کې نو ویزه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما ته فرمایل چې زما په اهل کې زما خپلوانو کې زما وارثانو کې د ټولو نه نږدې به تما پس وفات کیږي یعنی زمانه پس به ډیر نږدې ما پسې تراسي علماء ذکر کړی دي شپږ میاشتې پس حضرت فاطمه د دنیا نه بیا لاړه د نبی اسلام د وفات نه شپږ میاشتې بعد حضرت فاطمه د دنیا نه تلله او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده نو حضرت عائشہ ته فرمایل ویزه اوسم چې د هغه طعام چې کافرانو يهوديانو راکړو مخینو جمعو کې ماته ساقه سکړو يهودانه خزي پیغمبر علیه السلام ته چيله لاله کړو پای کې ورته زخره شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل زه اوسم هغه تکلیف محسوسوم چې ماته په خیبر کې یوې ښځې په غوښه کې زخر راکړ او هغه ما خوړلی او زه د هغې د وجې نه محسوسوم چې زما د رګ د ساره ګونې دي دا شلي وي د هغه زخرو د وجې نه ډېر تیز پیغمبر علیه السلام چې دنیا نه تله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د درې خبرو ډېر وصیت مخکې کړو خدا دغه وخت کې درې وصیتونه کړو یو دا ویلو اخرج المشرکین من جزیرة العرب مشرکان چې څومره دي د عربو د جزیرې نه وباسئ یهودیانو سره ټول وباسئ دویم دا دی چې د بار نه کوم ملمانه راځي مدینې ته هغې له تاسو څه ورکوي تحفې ورکوي لکه پیغمبر علیه السلام له چې به خلک راتلل ملمانه وفود به راتلل قافلې به راتلې پیغمبر علیه السلام به ورته تحفې ورکولې د هغې خوراک څښاک هغه به په پیغمبر علیه السلام نو زما غوندې هغسې د مېلمه خیال ساتئ
او دریمه خبره حضرت عائشه وی یا مان ایره شو یا پیغمبر علیه السلام ته غلی شو علما ذکر کی چې دریمه خبره دا وا پیغمبر علیه السلام فرمایل چې زما قبر نه عیدګاه ما جوړه اختر ته مې لګاته ما جوړه اسینه تاسو راځي او دلته کې تاسو بیا څه کوي اختر او میلې دلته کوي لکه بازي زیارتونو کې میلې کیږي ورسونه کیږي دا شیزونه زما په خبر باندې ما کوي او بعض علما فرمایي چې حضرت اسامه نبی له صلوات و سلام لګو د سره پارا jihad د پارا اسامه سے دغه وخت د ول سقالو او دی امیر جوړ کړو نبی له سلام فرمایل که زه وفات هم شم نو دی دغه jihad لولېږي د ما پاتې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد حضرت ابوبکر صاحب او حضرت عمر صاحب یو ورځ ایمن کار راغله ایمن څوک وا دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د پلار نه پاتې شوی وینځه وا او چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مورم وفات شو پلار خو مخکې وفات شو نو د پیغمبر علیه السلام پرورش د دې نه بعد حضرت ایمن کړو دا د پیغمبر علیه السلام آزاد کړه غلا وینځه وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد خو بوډه وا حضرت ابوبکر صاحب دی کړه لاړه او حضرت عمر صاحب هم ځکه پیغمبر علیه السلام کله کله دی کرتلو دی پرورش کړو د وفات د مور د وفات نه بعد نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوه صحابه چې دی کړه لاړو او میمن کړه نو میمن په جړا شو ابوبکر صاحب او عمر صاحب ورته وی بس خو الله غوسته وو دنیا نه خبر سړی زینت ولې جاړي چې پیغمبر علیه السلام دنیا نه لاړ وی بالکل تاسو خبره صحیح ده بچو خو لیکن زه په دې خپایم چې د وحی کوم برکات هغه موږ نه لاړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند دیو وحی و تازه راتله هغه برکات قطع شو پاره جاړه نو په دې خبر وسره ابوبکر صاحب مو جوړل عمر صاحب مو سره جوړل حضرت ابوبکر صاحب مو جوړل او حضرت عمر صاحب په دې خبره باندې جوړل نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم وفات او د دنیا نه تلو دي کې موږ له څه سبق دی سبق دار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غونته هستی نه دنیا ته راغلی دونه براش چې هغه د دنیا نه تللی د موت دنیا کې نشو پاتې کېد په حسن باندې د مرګ نه نشي خلاصې دي حضرت یوسف علیه السلام خېستو دنیا نه لا په باچای نه خلاصې کې فرعون څومره بچي وو دنیا نه څونه لوی بچان دنیا نه تل دا رنګه په مضبوطوالي چې زه مضبوط يم تکړه معادیان سمودیان قران ذکر کې دا غي غونته خلق بیا معنی دي پیدا کړي هغه مضبوط هغه به ایمان شد منا قوه پنیک عمل مرګ نه خلاصې ته پیغمبر علیه السلام د څومره نیک او څومره پرهیزګار څومره متقی مرګ نه خلاص دا یو جون را روان دی چې دینه ته پس نه خلاصې بس ځان لدغه لمخ کې نه تیاری وکا الله رب العزت موږ په دې عمل کول توفیق رانه یا رحمت